د ایران فوج سربراہ اسرائیل ته یو ډیر اهم او ډیر صفا الفاظو کې پیغام جاری کړی دی چې تاسو ته موږ د جهنم دروازې کولو کړی دي، تاسو چې زما کم ځایونه د خپل ځان محفوظ کولو لپاره جوړ کړی دي نو هغه ځای کې پټ اوسئ او یا د اسرائیل پرېږدئ. دا د ایران آرمي چې کوم دی د اسرائیل عوامو ته پیغام جاری کړی دی. ایران د اسرائیل خلاف یو نوی میزایل هم لانچ کړی دی چې دنیا یې حیرانه کړې ده، ځکه په میډیا باندې د هغې حوالې سره ډیر زبردست تصاویر مخې ته راغلي دي. ټولې دنیا ته د هغه میزایل صفتونه هم کوي، ټوله دنیا د هغه میزایل صفتونه هم کوي. اسرائیل او ایران د یو بل خلاف چې کومه تازه کاروایی کړې ده په هغې باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ډومبې په ایران باندې خبره کوو. ایران پاسداران انقلاب سربراہ ویلي دي چې د اسرائیل دفاعي نظام موږ مکمل ناکامه کړی دی او اوس زموږ حملو ته لاره صفا شوې ده. ایران آرمي سربراہ ویلي دي چې موږ په اسرائیل د جهنم دروازې کولو کړي دي او ایران اسرائیل ته صفا وارننګ ورکړی دی چې تاسو کومې پناهګانې ځان لپاره جوړې کړي، ځان محفوظ ساتلو لپاره جوړې کړي دي نو په هغې کې کینئ او د خپل مرګ انتظار کوئ او که چېرې تاسو خپله زندګي خوښه وي نو بیا اسرائیل پرېږدئ. بل ایران کم نوی میزایل جوړ کړی دی، کم نوی میزایل لانچ کړی په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. ایران چې کومه نوې حمله کړې ده نو د هغې تفصیل تاسو له اوس درکومه. ایران پرون دروازې په اسرائیل باندې حمله کړې وه چې د اسرائیل ډیفنس سیستم پکې مکمل ناکامه شوی و. د اسرائیل ډیفنس سیستم یې پکې مکمل ناکامه کړی و چې امریکې ورته خپل ډیفنس سیستم بیا ورکړی دی. بل الجزیره خبر مطابق ایران د اسرائیل په 4 ځایونو باندې اټیک کړی دی چې 20 میزایل یې هیټ کړي دي چې پکې زیات میزایل خپل ټارګټ هیټ کړی دی. جی نمبر 1 ایران کوم ځای ټارګټ کړی دی؟ ایران لومبی ټارګټ په تل ابیب کې د آرمي سایبر هډ کوارټر ټارګټ کړی دی، ځکه چې ایران سایبر هډ کوارټر ټارګټ څنګه کو چې ایران باندې اسرائیل سایبر اٹیک کړو چې پکې د ایران چینل هم هیک کړل شوی وي او په دغه چینل باندې دا بیانات راتل چې تاسو د خپل حکومت خلاف بغاوت وکړي. دویم ایران اسرائیل ته آرمي انټيليجنس سنټر ټارګټ کړی دی، بل ورته سٹاک ایکسچینج چې کوم امارات ته هغه ورته هم ټارګټ کړی دی او بل څلورم ځای چې کوم اهم د اسرائیل دی هغه ورته هسپتال ټارګټ کړی دی چې اسرائیل وزیر صحت ویلي دی چې ایران اوس ریډ لاین کراس کړو ځکه چې زموږ هسپتالونه هم ټارګټ کړل، چې په جواب کې ورته ایران ویلي چې موږ هسپتال نه ټارګټ کولو، زموږ ټارګټ انټيليجنس سنټر ټارګټ خو چون کې انټيليجنس سنټر سره جوړ د هسپتال دی نو ځکه د هسپتال هم ډیمیج شوی دی. ایران په دې کاروایی کې نوې میزایل استعمال کړی دی چې ورته سجیل 2 نوم ورکړل شوی دی چې دنیا دې له حیرانه ځکه ده چې کله د یو ځینه بل ځای ټریولینګ کوي دا میزایل نو د په اسمان کې یو ډېر زبردست ویو جوړي نو دا غي تصاویر هم په سوشل میډیا باندې جاری شوی دي. بل اسرائیلی دفاعي نظام ډېر میزایل منکولو کې ناکام شوی دی او ایران چې څومره هم میزایل هټ کړي نو هغه په صحیح ځای باندې ورغلي دي. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس وو، د ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه. والسلام.